نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند مسلمانان و مشرانو من به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې د مور او پلار څومره مقام دی. پروردگار عالم مور او پلار له یو غټ مقام ورکړی دی. حدیث پاک مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای عبد الله ابن مسعود سے وای وسألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ السلام مبارک نه تاسو کو چې کوم یو عمل الله ته محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل یعنی الصلاة علی وقتها په خپل وخت مستحبه کې موس کول دا عمل الله ته ډیر محبوب دی. او دویم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل بر الوالدین مور او پلار سره احسان کول دا عمل الله ته محبوب دی. او دریم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل الجهاد فی سبیل الله یعنی دا الله په لار کې جهاد کول دا الله ته محبوب ترین عمل دی. نو د دې حدیث مبارک نه د مور او پلار یو غټ مقام معلوم شو چې الله مور او پلار له غټ مقام ورکړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا مور او پلار د انسان د بار جنت هم دی او جهنم هم دی. دا د دې د وجنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي انسان د مور او پلار یعنی فرمانبرداري وکړه، د مور او پلار تابعداري وکړه، نو دا انسان به د مور او پلار د تابعداري په وجه باندې جنت ته داخليږي. او کوم انسان چې د مور او پلار نافرمانی وکړه او مور او پلار ته کنزل کی او مور او پلار خپکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای د دې نافرمانه په وجه باندې به دا انسان جهنم ته داخليږي. او حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې الله جل جلاله د مور او پلار نافرمانی ور حرام کړی ده. د مور او پلار نافرمانی الله حرام کړی ده. مور او پلار نافرمانی بدانه کې مور او پلار له الله یو اوچت یو غټ مقام ورکړی دی. ځکه دا مور او پلار یو لوی نعمت دی. انسان ته الله د دې نعمت قدر پته لګي چې دا نعمت الله والی. مور او پلار نه انسانان پروردگار عالم والی دا مور او پلار، نو بیا دا انسان ته پته لګي واقعي د مور او پلار مقام څنګه لري. نو چې هر کله مور او پلار دیوالی بیا د مقام پیدا شي او بیا جاړه بیا چغې وهه بیا سوري وهه، او لیکن مور او پلار بیا د انسان دوباره نه راځي. ګوره بیا دوباره دا نه راځي. د دې د وجې نه د مور او پلار قدر پکار دی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای الجنت تحت اقدام الامهات د مور د خپو د لاندې جنت دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمای یو عالم دی ابو اسحاق اصفرائینی رحمه الله تعالی ډیر غټ عالم دی او ډیر لوی بزرګ دی. دا عالم چې کوم دی د معمول لري چې دوبا رابغه د شپې او د مور او پلار یعنی خپو طرف ته بکیناستو او مور او پلار خپې به چاپی کولې، د مور او پلار خپې به چاپی کړلې، پس دا غینه به دې پاسې دلو اول تخپل ځکه به بیا وته شو. نو یو ورځ مور او پلار له چاپی کوله او حدیث ته نبی علیہ السلام مبارک رایا شو چې نبی علیہ السلام فرمای الجنت تحت اقدام الامهات د مور د خپو د لاندې جنت دی. نو دی عالم وی چې زګورما د دې حدیث مبارک په ظاهر باندې عمل کوما، د دې حدیث مبارک په ظاهر باندې زه عمل کوما. نیوره د داسې کارو کو چراغه او د مور او پلار یعنی د مور په طرف ته هغه کیناستو سو د مور او پلار په طرف ته کیناستو او مور او پلار له چاپی کوله د خپل ګیره راوغسله او د مور یعنی د خپل تلیه په دې ګیره باندې دا څه دای پاکللو. نو چې دای پاکللو نو یو غټ عالم مو سباله سار چې لاړو او په درس کې کېراستو. نو د درس په دوران کې یو شاګرد وته وای استادي بیګه هم په یو لوی باغ کې لیدلې، تکشین باغ دی د میوو ډک دی، موږ په هغه باغ کې لیدلې. خو عجیبه خبرداره چې ګوره عجیبه خبرداره ستا د ګیرې نه لالو جواهرات او ملعلي را ځوړاندې او پړکارې وهي. دا عجیبه خبره ده. نو ابو اسحاق اصفرائینی رحمه الله تعالی ورته وایي وی دا تاسو چې دا دومره لوی باغ ولیدو د دنیا میوې پکې وي دا جنت دی. اصلي دا جنت دی.
او بل زما فکیره کې چې تاسو ملغلري جواهرات تاسو ولیدلو دا جواهرات او ملغلري دا زما د مور خپو دوړي دی ګوري دا زما د مور د خپو دوړي دی دا ګرد او غبار دی نن پروردگار عالم دا غینا یعنی ملغلري جواهرات دا جوړ کړی او ګوره د مور او پلار څومره یو لوی مقام دی الله جل جلاله انسان لا دومره مور او پلار له یو لوی مقام پروردگار عالم دا ورکړی دی نو د مور او پلار یو لوی حق دی ګوره کوم انسان چې د مور او پلار نه فرمانی کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دی به جنت ته نه ځي جنت ته به ځي خو د خپلو ګناهونو موافق سزا به وخوري بیا به دا انسان چې کم دی دا به جنت ته داخلېږي حدیث کې راځي چې کم انسان هغه څه کې هغه احسان باتی په بل مسلمان باندې دی به جنت ته نه دی نبی علیہ السلام مبارک فرمای د مور او پلار نافرمانی کوونکی انسان چې د مور او پلار نافرمانی کوي دا انسان به جنت ته نه ځي او دریم نمبر نبی علیہ السلام مبارک فرمایل شراب څکونکی انسان دی د شراب وسکلو او دا غینه پس د توبونه باسله دی مړ شو پروردگار عالم به دغه انسان جنت ته نه داخلي نو د ګناهونو موافق په سزا خوري یا به جنت ته دی نو هر مسلمان بندله دا پکار دی چې د خپل مور او پلار دا تابعداري کې ځکه دا تابعداري بکی ځکه دا حقوق العباد دي د مور او پلار قدر کول او حقوق الله به الله معاف کی تا ته به د دینه توبه وباسي الله به معاف کی حقوق العباد داسې دي چې ګورې دا پروردگار عالم چرم نه معاف کی الله به معاف کی چې دا انسان نه توبه وباسي نو پروردگار عالم دې موږ تمام مسلمانانو لا دا توفیق راکړي چې د خپل مور او پلار قدر دا عزت وکړو الله دې عمل کولو